بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إذا ترجح بعض وجوه المشترك بغالب الرأي يسير مؤولا، وحكم المؤول وجوب العمل به مع احتمال الخطأ. ومثله في الحكميات ما قلنا إذا أطلق الثمن في البيع كان على غالب نقد البلد. معنی صاحب دا دریم فصل له د کتاب نو پدې کې د تقسیم اول دویم او دریم قسم بیانېږي، دریم او څلورم قسم بیانېږي. د تقسیم اول او دویم قسم هغه په اولنو دو فصلونو کې بیان شوی. او ځل د دریم فصل کې موږ پرون ویلو د تقسیم اول چې په اعتبار د وضع سره ده څلور اقسامونو د دریم او څلورم قسمي په دویم فصل کې دریم فصل کې بیانېږي. پرون منګولا دریم قسم ویلو چې مشترکو تعریف د مشترک هم کړو، مشترک چاته ویل کی او د مشترک حکم هم بیان کړو او بهم باغې منی تفریعات کړو. اوس بنن د مؤول تعریف کو مؤول چاته ویل کی او د مؤول حکم به بیانو او به باغې منی تفریعات کو. انتهی آسان دي سبب. مؤول تعریف والمؤول وهو ما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي. مؤول تعریف ځکه مؤول چاته ویل کیږي وهو ما دا غلفظ ته ویل کیږي وهو ما دا غشی دي ترجح من المشترك چې د مشترک نراجح شي بعض وجوهه بعض وجود مشترک. د مليزه د مشترک ډېر معنی کنا د مشترک یو معنی چې راجح شي په ډېرو معنو کې او دغه معنی په غالب الرأي سره راجح شي د مؤول ویل کیږي. وینه شولې پی وهو ما يوجز داغه لفظ موضوعات ویل کیږي. ترجح من المشترك بعض وجوهه چې د مشترک بعض وجوه راجح شي، ترجح چې راجح شي بعض وجوه من المشترك د مشترکنا بعض وجوهه بعض معنی د مشترک دو جزء او دریم بغالب الرأي سره راجح شي. رسو یو بل مؤول راشي اخیره کې ان شاء الله زمون پرانی سبق کې اب غالب الرأي سره نه په یقین سره د مشترک یو معنی ته ترجیح ملاويږي. خلاصه دا چې د مشترک بغړو معنو کې یوې معنی ته ترجیح ورکول او غاخستل په غالب الرأي سره د مؤول ویل کیږي. اذا شو کنه حکم د مؤول سره وجوب العمل به او مؤول معنی به عمل کول واجب وي خو مال خطا فی الاجتهاد او د مراد چې اجتهاد کې بر غلطي احتمال هم وي کله چې دا سړی خطا شوی د مشترک ډیرو معنو کې کوم معنا خستی دا نه مراد بل مراد وي. پوه نه شولې بي یو زمونږ توجه رانیږي د کسان بار بار مونږ یو بیر شی وو بیر نوځي مونږ دا پینې پیږي به وته ویو اکم ویلی پتر ته مونږ لګی چې سم ویلی دي. اوس ما ته پته نه لګی تعریف می صحیح کړه کنه مې دی حکم ویل او کنه مې دی ووري به مؤول څه تعریف جنور دی وجه له پټې مان راځي یو 2 منټه چې روس راځي نو هغه نه 2 منټه مخ کې راځي بس سر نه چې کوم مونږ ربط د مخ کې څه بیان کوم درنه لال شي پته ته ونه لګي. مشترک چاته مؤول چاته ویل کیږي د مشترک په غنو معنو کې یو معنی ته ترجیح ورکول بغالب الرأي په غالب الرأي سره ورکول دې ته ویل کیږي مؤول. ورسېدې حکم ادارې چې د مشترک په غنو معنو کې کمی معنی ته ترجیح ورکړه دغه معنی به اخلي به دغه معنی عمل کول واجب دي. دا کوم معنی چې تواخستله دغه معنی عمل کول واجب دي خو سره د احتمال د خطا نه. لکه لفظ د قرو کې مليسه مشترک لفظ وکنه طهرم ته څوک اخلي څوک طهر معنی هم دا هیز معنی هم دا منګه ته هیز معنی واخستله په غالب الرأي سره. غالب الرأي لفظ د ثلاثو حدیث د وجنو غالب الرأي څو مليسه خبر وایدو طلاق الامه سنتان وعدتها حدتان د وجنه
نو غالب الرای د وجه نه موږ د دینه څه واخیستلو حیض اوس به په حیض باندې عمل کوو یعنی عدت بالا تیریږي چې درې حیض تیر شي سره د دینه چې دی کې احتمال د غلطۍ کېدی چې طهر مراد دی علم دی که نه دقې حکم دی تاسو لږ وګورئ ثم اذا ترجح بیا چې کله راجح شي بعض وجوه المشترکی بعضی وجود مشترک بغالب الرای غالب الرای سره یسیر مؤولا دین مؤول جوړیږي دا تعریف کړل د خو انداز لګ بدل لکھا اسامی کی تعریف دې دی او هو والمؤول وهو ما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرای اما چې وختي کوم مکرو لغه اسامی نو وحكم المؤول حکم وس بیانې وجوب العمل به ما احتمال الخطا عمل کول به واجب وي خو سره د دینه چې د خطا احتمال به کیوي ما تاسو ول د قرون منګه حیز واخستلو غالب الرای سره نه حیز معنا باخلو په حیز معنی به عمل کول واجب وي د تیرولو کې درې حیز به تیریږي سره د احتمال د خطا نه ومثله في الحكميات ما قلنا اذا اطلق الثمن في البيع كان على غالب نقد البلد وليس اوس د دې احکامو کې مثال بیانې لګو ته بر وګورئ زوی ما چې د سلیما باندې روپۍ را پوری دي 1000 روپۍ را باندې را پوری دي او په دې زموږ ملک کې مختلف کرنسی چلیږي مختلف قسم روپۍ چلیږي مثال به تور افغانستان کې څوک وي الته پاکستاني هم چلیږي افغاني خپل روپۍ هم چلیږي ډالر هم چلیږي دا څه ده کنه نو الته څوک وي چې پلاني ما باندې 1000 روپۍ دي نو کومي روپۍ به مراد وي اوس دا 1000 روپۍ لفظ مشترک دی ډالر هم ته مراد کې دی شي او پاکستانی روپۍ مراد کې دی شي هغه سره سره افغاني مراد کې دی شي نو که چېرې درې واړه روپۍ درې واړه کرنسي نه برابرې چلیدلې مروج یو شان وي یو ببل غالب نو دا اقرار باطل لکه بلکې دې ته ویو چې کوم روپۍ دې تعین وکړه دې ورسېدلې کنه یا دې سړي ته ځم چاله دا موبایل خرڅه دا وي خرڅوم په څو باندې دا په 1000 روپۍ باندې اوسل ته 1000 روپۍ کومه مراد دي درې واړه کې یو شان چلیدلې دا به نه صحیح سامان پکې موجود دي کچری کومه روپۍ غالب وي عقب مراد کو مثال به تور افغاني غالبي دی افغانستان کې اگر ک ډالر هم چلیږي اگر ک پاکستاني هم چلیږي نو کده تمال موبایل په څو خرڅه وي بازار 1000 روپۍ به افغاني مراد وي نو اوس زر مشترک لفظ دی افغاني تم شامل له پاکستانی روپو تم شامل له ډالرو تم شاملو خو افغاني غالب وي نو موږ ته افغاني واخستري دقه مؤول له وس غالب ګماندار شي کوم روپۍ غالبي دی ماغه به مراد وي کنه نو واجب العمل بم دغه روپۍ ته به مال زبولم دغه روپۍ ورکوم افغاني 1000 روپۍ مثال پوه شو لیکنه ومثله في الحكميات ما قلنا غچم ویلی اذا اطلق الثمن کله چې وسله ثمن مطلق ذکر کی او که اطلق مجهول شي نو اذا اطلق الثمن کله چې مطلق ذکر شي پیسې فل بيع فبيع کی کان علی غالب نقد البلد وی بدا مراد بر دغه پیسو نه غالب د نقد البلد وی بلد کې چې کم نقد کمی پیسې غالب یا مراد وی دا اوس اول شوخه او غالب الرای دلتم چې کم نه د ترجمه ولا ورکړی او غالب الرای د وجنه ځکه رای دا وی چې کم پیسې غالب دي دغه مراد وذلك بطريق التاويل دا په طریقې د تاویل سره ولو كانت النقود مختلفه فسد البيع کچری نقود مختلف یو په بل نو غالب نه بيع فاسد وخت ویل کنه او د دې وجه سره چې بيع فاسد دی کچری نقود مختلف مال له موبایل په څو خرڅوي په 1000 روپۍ مانی او په افغانستان کې بالفرض پاکستانی افغاني او ډالر ټول یو شان چلیږي بالفرض او تقدیر یو شان چلیدلی امال موبایل په څو خرڅوي بزر اوس د بيع باطل ده اولی باطل ده دا پرونه سبق دی ځکه لفظ مشترک کی ذکر کو او یو معنا خستل په دې څه دلیل هم نشته یعنی رای دا نه وي چې پلانې معنی دی واخلا یعنی افغاني روپۍ واخلا یا پاکستاني واخلا او درې ترجیح بلا مرجحه ده کې واخلي او درې وړه مراد کول عموم مشترک دی پرونو به لیکنه چې عموم مشترک جایز نه دی لہذا به باطل شي
ویږي کنه فاسد بشي بایخه باته ته مې وي ولو كانت النقود کچری نقود مختلف فساد البيع بيع فاسد شي فساد او ابطال کې خو فرق پیژنې کنه لما ذكرنا دي وجه من وريدا وحمل الاقراء على الحيض وحمل النكاح في الايه على الوتي وحمل الكنايات حال مذاكره الطلاق على الطلاق من هذا القبيل ليس لګور وګوري وي قرو په حیض باندې حمله ول دام د دې قبيله نه دي احنا په دې قرونه مراد سره حیض هم د دې قبيله نه دي څه مطلب غالب الرای سره خبر واحد سره ته مونږه د خسته امام شافعي سے قرو عمل کړي په طهر معنی هم د دې قبيله نه دي مؤول کړي دي وي قرو لفظ مشترک دي او ثلاثتون د وجنه قياس کړو کنه ثلاثتون د وجنه قرون مراد طهر دی وي غالب الرای اداره چې طهر دی نه هغه ته طهر خسته هم د دې قبيله نه دي یعنی مؤول دي هم دا شان ولسم حتا تنكح زوجا غيره تنكح حد ومانی وی مخکې ویلو کنه یو معنی د تنکیح وته او یو معنی د تنکیح نکاح موږ له تنکیح نه کوم معنی خلو وته معنی ولی زوجن نکاح معلومی کی کنه نو غالب الرای اداره چې تنکیح نه مراد وته ده نو تنکیح لفظ مشترک دی نکاح معنی هم ده وته معنی هم ده موږ ته وته معنی واخ سره بغالب الرای سره د زوج د وجنه چې هغه نکاح معنی ور کوي کنه تاسیس بهتر دی تاکید نه خبرم کړی وي دم اول دی غالب الرای سره مې معنی واخسته ها احتمال د غلطی شته کې دی شي تنکیح کې نکاح مراد دی وحمل النکاح او حمل ولد نکاح فی الایت پایت کې علی الوت په وت معنی دام دغه قبلینا بل وحمل الکنایات وليس من پرون ویلو لفظ باین لفظ مشترک دی که خیلمی علم کنه یو سره خزی ته وای انت علی باین انت باین علی وسلم انت با علی اور سره مو وای انت باینون وای نو باینون مونږ ول دوه معنی دي یو باینون معنی ظهور دی یو باینون معنی جدا کیدل دي اوس دا لفظ مشترک دی او حالت چې کوم دی د خزی او خاون ترمنځ دا د طلاق حالت چالو دی مذاکره طلاق ده خزوی طلاق راکه خاون نه در کوم دغه شان مذاکره چالو ده یو د مرده خاون وای انت باینون دلته وس باین دواړه معنی دي ته ظاهری یا ته جدایز معنی موږ دې دا دویمه معنی اخلو غالب الرای اداره چې د مذاکره طلاق ده هم د طلاق لپاره به وته ویلې کړه وکې دې شي ورته احتمال شته نو غالب الرای د وجنه مذاکره طلاق کې د باین نه طلاق معنی اخستل دا مؤول نه دي او حمل کول د کنایاتو په حالت د مذاکره طلاق کې حالت طلاق به طلاق معنی من هذا القبيل نام دغه قبیلین دي یعنی مؤول نه دي وعلى هذا قلنا الدين المانع من الزكاه يصرف الى ايسر المالين قضاء للدين رئیس الاکبر وګوري تاسو دا خبره معلومه چې کله نصاب مکمل شي به سړی زکات ورکړي چې کال به تیر شي دا څه ده کنه قرض په یو سړی معنی یو نصاب مقرر شي مکمل شوی دا څومره قرض شي دا د نصاب نه کمی دا غینه بس زکات نصاب بهم پاتې ورکړي به او قانون زکات بنو ورکړي مثال یو سړی سره 50000 روپۍ دي نو او کال به تیر شو زکات په فرض ده کنه او که 20000 په کې قرض به 20 په ټکټ کې څو باندې شي او په 30 کې زکات نشته مسله ویږي نو مسله دا د یو فقه مشهور مسله ده چې دین چې دین معنی زکات دی علم ده کنه اوس یو سړي سره دوه درې قسمه نصاب دي یو نصاب ور سره د مثال د غواګانو نصاب خو تاسو معلوم دی کنه څو غواګانو باندې زکات دیر شمالي د ګړو په زوم ور سره دی باغو کې په سو معنی سلوي خو معنی مثال بالفرض او تقدیر دوخان ور سره دی هغه په سوې پینځو کنه پیسو ور سره دی د سی چاندې ور سره دی ا 52 تولې سونه ور سره دی 7.5 تولې 20 مسقال دي کنه 200 دینار دي په دې 200 نه سلوي خدينا حجي هغه سوچ دا وکي خبره ده اوس په دمانه قرض هم نه قرض او دا قرض زمره دي چې یو نصاب مکمل راګيري نو کم نصاب ته بقره زړو
چې هغه نه زکات ورنکو زکات چې قرض خو زکات لمانه دی کنه نو مولوی صاحب بده کې ومن کم نصاب نه چې قرض په اسانه ادا کیږي که نصاب ته به قرض اړو یعنی دا سی به ویو چې د چاندي چې کم ده 52 تولې چاندي دی نه زکات نه ور کوي پورا نصاب قرض دی بس داري په قرض کې ورکی باقی غواګان نه دی ورکی چیلو نه دی ورکی نکال ته قرض ادا کول ګران دی ول غواګان خرچې به قرض ادا کوي او دا ډایرک ورکوا وینه شو دی خبره دام د سیده غالب النقد فشاندام ده وګړه لکشان والا هذا قلنا بنا پدې معنی وایو الدین المانع من الزکات هغه دین چې کوم معنی د زکات نه یو صرفو د باړول شي له ایسر المالین قضاء للدین ایسر المالین ته باړول شي کوم اله ایسر المالین کوم مال نه چې زکات په آسان ادا کی دا قرض په آسان ادا کی قضاء للدین دې لپاره چې دین پوره شي مسله پوه شولې مسله امام محمد صاحب څخه واضحه کړی دا ما وخت ویل چې د سید و درې نصاب ورسره دي ورسره یو نصاب قرض هم پیده دا قرض به کم نصاب تاړو د کم نصاب نه چې قرض په آسان ادا کیږي ځکه غالب هم دغه دی یعنی قرض ادا کول غالبا هم دغه نه کیږي دې ته ویلو وفر محمد على هذا فقال اذا تزوج امراه على نصاب وله نصاب من الغنم ونصاب من الدراهم يصرف الدين الى الدراهم دا مثال په قسم لګیو ته ګوري دا مخ کې چې کم منګ څو ویل دا اصل کې توتیا او تمهید وکا دې مثال لپاره یو سړي دی جنۍ سره واده وکړل او ته ول مہر کې بل نصاب درکما نصاب خو لفظ مشترک دی غواګانو نصاب تم نصاب وي دا څه ده کا د ګړو بوزو نصاب تم نصاب وي خانه غیتم وي د چاندي غیتم وي 52 تولو تا سونه غیتم وي 7.5 تولو د ټولو ته نصاب وي کني وي نه دا ته ویل زما نصاب درکم نصاب لفظ مشترک دی اوس به کومه معنا اخلو همې سب کم چې وختي منګه توتیا او تمهیدی خو کم چې ایسر المالین وی او په قرض کې ادا کې وختي ویلو کنه دا محرم قرض دی قرض غالب ګماندار څنګه چې په قرض کې ایسر المالن ادا کیږي محرم قرض دی بدی کې هم ایسر المالین ورکو همې سب چاندې نه به ور او چې دا قیاس موافق تنست فرعوي فلا بأس به سباق نشته لري څنګه بیا يثبت الحكم بالقياس والنص جميعا چې حکم په قياس سره او په نص سره دواړو سره ثابت شي کما هو دأب صاحب الهدايه لکه دغه طریقه صاحب د هدايه ده يستدل لكل حكم هر حکم د پر استدلال کوي معقول سره هم منقول سره هم تنبيها پدې کې تنبيه پدې خبره لانه لو لم يكن النص كشر النص نو موجودا موجود لا يثبت بالقياس ايضا دا حکم په قياس باندې هم ثابت دي وای شولې خبر مانی والشرط الرابع ان يبقى حكم النص بعد التعليل ما كان قبله مولوی سمونګل ټول څلور شرایط دي څلور درې شرایط تیر شول چې په کې دریم شرط درې څلور اجزا باندې مشتمل او تفریم به وشو څلورم شرط دغه کې څلورم شرط دا دی چې په مقیسلې کې کوم حکم لګیدلې د قیاس دغه حکم څلورم شرط مقیسلې کې چې کوم حکم لګیدلې دغه حکم په ماغه حالت معنی د قیاس نه پس کوم حالت معنی چې د قیاس نه مخکې از دې لندو معنی وي د قیاس نه مخکې چې د حکم کوم حیثیت د قیاس نه پس به ماغه حیثیت یعنی د قیاس په وجه په حکم کې تبدیلی نه راغلي وای چې دا د دریم شرط د دریم جز په شان دی دویم جز په شان کا علم دې کنم دی نو کوم دا حکم چې د قیاس نه مخکې په کوم حالت وو د قیاس نه پس په ماغه حالت مانی کچره حالت بدلېدل به صحیح نه ده مثال لري بس کتاب کې نشته نبی اسلام یو صحابي رااله نبی اسلام ته ویل زبای کې غلطي کوم ډیر کله چې بای کوم نقصان کوم خلک سره دوکه کوي نبی اسلام ته ویل داسې کارو کا چې چا سره بای کې اول نو توای چې دوکه بنوي او مال به درې ورځې اختیار وي درې ورځې بس دا شی ګورم خو خمه شو سید او کني واپس پیدا کوم وای شولې